السلام علیکم دوستانو، څنګه یې تاسو؟ خیر برابر یې؟ امید لرم چې ښه به یې، د ژوند په وضو کې به یې. ملګرو نه سره د شیخ صاحب یو بیان شریکوم د اذان متعلق دی. اذان داسې یو صدا ده چې دا به پوره دنیا کې هر منټ کې چې کوم دی، په هر ملک کې چې کوم دی د اذان صدا چې کوم دی بلندېږي او مؤذن چې کوم دی پاسې اذان کوي. داسې یو منټ نه راځي چې په هغې کې اذان نه کېږي. نو موږ له پکار دی چې موږ چې کوم دی د اذان چې کوم دی ادب وکړو، او د اذان د ادب متعلق شیخ صاحب یو بیان ذکر کړی دی. راځئ چې بیان تاسو سره شیر کړم. بیان تاسو په خپل هم اورئ او مخکې د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. اذان کیږي خبرې به نه کې چې اذان وشي تا ته آواز وشي حی علی الصلاة مانځله راشه، بیا به د دنیا کار نه پرېږدې، مانځله به ځې. د امام احمد ابن حنبل صاحب په زمانه کې یو لور و، نو چې کله به اذان وشو نو دغې لور به سټک اوچت کړی و، هغه پلک خو چې د الله اکبر آواز به یې واورېده، هغه پلک بیا په لاس کې دقه شانتې درون نیولی و، هغه بیا راګزارونه. چې کله به اذان ختم شو هغه پل بیا په ځمکه باندې کېښود، وی بس ما ته د حکم راغی د الله پاک یو د طرف نه یو اواز کوونکی اواز وکړه، دوکان بیا بند که مانځله به لاړ. دا به د هغه طریقه وه چې اذان به وشو که پلک به اوچت کړی و غټ سټکه او د الله اکبر اواز به یې واورېد، هغه بیا رابراونه ډېر زیات ادب به یې کوو، مانځله به ته. د الله شان ته ګوره، دغه لورم وفات شو، د هغې علاقې یو عالم په خوب کې ولیده او ډېر زیات خشته باغونو کې په خوب کې ولید. ورته یې وی الله در سره څه وکړل؟ وی الله پاک وبخلم. وی دا ډېرو زیاتو خشته ځایونو کې نه ګرځې، وی ما له رب العالمین احمد ابن حنبل پسې چې لاندې کومه درجه ده هغه درجه راله رب العالمین راکړه. نو دغه عالم ورته وایي چې ستا خو دومره زیات عمل نه دی، تا خو به خپله دوکانداري کوله او دغه فرض مونځ به دې کوو، دا دومره لویه مرتبه درته په څه باندې میلو شوه؟ وی ما ته رب العالمین وی چې دا دومره لوی مقام درله در کومه، نو مؤذن چې به اذان کو نو تا د هغې ادب کړی دی. سټک به دې په لاس کې درون نیولی و، زما نوم به دې واورېد، هغه به دې رابراونه، او چې اذان به وشو نو ډایرکټ به مانځله تلې. نو دا عمل زما ستا خوښ شوی دی، دا دونه لویه مرتبه درله په هغې باندې در کوم. نورونو چې اذان واورې تا مانځله په دې باندې رابلي، نو د دنیا کارونه به پرېږدې، مانځله به لاړ شي.